बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कतुनको। उम्मीद دی چې روغ جوړ خوشاله و آباد به زیم ستاسو ورور وقار علي او پایلټس لرن وید پکار چینل کې تاسو ته خوش آمدید به. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د مینچو د جوړېدو چل هو چې مینچې مونږ څنګه غوړو، یعنی مینچې مونږ څنګه جوړو. پخوا په زمانه کې به خلکو مینچې چې کوم دي دا په منګو کولې، ولې ساینس دومره ترقي وکړله چې اوس د دې دپاره ماشینان او کارخانې راغلي. د دې دپاره به اول موږ د غنمو اوړه راوالو او هغه په ښه طریقه سره چاټ کړو. بوره او اوړه به بیل بیل کړو او د هغې نه بعد به موږ په دې کې په یو خاص مقدار کې اوبه واچو، یعنې نه ډېرې زیاتې او نه ډېرې کم. څنګه چې موږ د روټو د پخولو لپاره اوړه هغه کړو، د هغې نه به دا ډېر زیات سخت وي، یعنې هغه شان نرم به نه وي. که چېرې دا نرم وي نو بیا به مسله وي، یعنې د دې نه به مینچې بیا نه جوړېږي. مینچې به څه کېږي، مینچې به بیا راغورځېږي او هغه شانتې به جوړېږي هم نه. د دې دپاره به مونږ څه وکړو، اوړه په یو خاص مقدار کې چې کوم دی هغه به خوشته کړو او په دې کې به ډېرې کمې اوبه اچوو، یعنې ډېرې زیاتې اوبه به دې سره مونږ نه شاملو. په ښه طریقه باندې به واغږو. تاسو په ویډیو کې کتی شئ، اوړه واغږلی شو په یو ډېر خاص مقدار کې په دې کې اوبه واچولی شي، یعنې نه ډېرې زیاتې کمې او نه ډېرې زیاتې. د اوړو دا غږلو نه پس زموږ سره چې کوم بل کوم پراسس وي هغې کې مونږ څه کوو، همدا اوړه چې د دې نه مونږ غونډان جوړو، واړه واړه څنګه چې د غونځاخي وي هغه شانتې واړه واړه پیړې یا واړه واړه غونډان د دې دپاره جوړېږي. د اوړو د تیارېدو نه پس چې کوم دی نو دې ته به مونږ څه وکړو، پیکو یعنې دا مشین به ولګو د مینچو ده. دا به په کټ پورې یا په میز پورې په ښه طریقه باندې پټ کړو، ښه به یې کلکه کړو چې وابلېږي، یعنې څه رکېږي راړکېږي نه. ولې تاوېدو دوران کې به د دې دا زور لږ زیات وي نو دا بیا څه کېږي، مسله کوي. د مشین د لګېدو نه پس کوم اوړه چې تیار شوي د هغې نه مونږ واړه واړه پیړې یعنې غونډان مو وچ وچ جوړ کړل او هغه مو دې ته څه کړل، هغه مو دې ته چې دی یو یو غونډې کې لږه اوبه اوس دې مشین کې. تاسو ګورئ پیکو تاویږي او یو یو غونډ راغستلی کېږي او دې پیکو کې لګولی کېږي. یو غونډ چې کوم دی دا به سپور لګوئ، دویم غونډ چې کوم وي هغه به په تیلو کې چې کوم دی نو هغه به وښئ او بیا به پیکو کې لګوئ. د تیلو د لګولو سره به دا وي چې پیکو باندې به ډېر زور نه راځي او نه چې کوم کس تعاول کوي نو هغه ته به هم مسله نه وي، یعنې هغه به پرې ډېر زور نه اخلي. دغه شان یو یو غونډ به راخلئ، یو غونډ تیلو کې به وهئ، یو به سپور ورکوئ، دې سره به پیکو ډېره په اسانه باندې تاویږي. د غونډ د لګولو دوران کې به ډېر زیات احتیاط کوئ، د خپلې ګوتې خیال په ساتئ، ولې چې بعضې ټیم کې دا ګوته ډېره مخکې لاړه شي او د دې د کولمو یعنې د دې د مشین درې سره د ټکراوېدو په وجه باندې دا ګوتې چکېدو خطره وي. نو د دې سره به ډېر زیات احتیاط کوئ او ډېر زیات چې کوم دی هغه ټیم کې به د احتیاط نه کار اخلئ. تاسو کتی شئ څومره څومره پراسس روان وي دومره دومره به مینچې په ښکته باندې راځي. همدغه طریقه ده مسلسل غونډان لګول او پیکو تاوېدو سره به مینچې چې کوم دي دا په مزه مزه باندې په ښکتې په طرف باندې را روانې وي.
د دې کار ولې ډېر زیات مشکله وي، ډېر ګران وي، خو ولې چې د پیکو چې کوم مینچي وي هغه ډېرې زیاتې مزېدارې او ډېرې خوږې وي. په کارخانو کې په ډېر لږ ساعت کې په منونو مینچې تیارېږي، خو ولې کومه مزه چې د پیکو په مینچو کې دا هغه مزه د کارخانې په مینچو کې نه وي. چې څومره تاسو پیکو ته اوې دومره به مینچې ورو راغټېږي. دا به دې شکوره پورې راورسي. کله چې دا غټې شي شکور ته راورسي نو بیا به یې څه وکړئ په طریقه باندې په لاسو په ذریعه به یې کټ کړئ او بیا به ورته څه وکړئ په یو کټ کې څادر وغوړوئ او دا به پرې ښه په ترتیب په کلاره باندې څه وکړئ خورې ورې کېدوئ نور ته چې دا وچې شي. دغه شانتې به دا پروسس روان وي او ورو به څه کېږي دا مینچې به دغه شان غړلې کېږي او بیا به یې په طریقه کټ کوئ. په کټ یا په تار هم ورته غوړولی شئ. د وچولو لپاره به په تار یا په کټ باندې تاسو غوړوئ. تاسو کتی شئ مینچې چې کوم دي دا برابر شوي دي مکمل چې د شکور ته رسېدلي. سات په سات په دا په لاس باندې څه کوئ لږې خوروئ. دا نه وي چې داسې وشي دا بلکل چمان شي لاندې، یعنې د نیغو نغو راتلو دپاره سات په سات په کلاره باندې په لاس باندې دا خورول چې داسې وشي دا یو بل پورې دغ نشي. تاسو وکتو په لاس په ذریعه باندې دا خورې شولې او څه کېږي اوس یې په کلاره باندې په طریقه یو سایډ یې اول کټ کي نیمې مینچې بیا بل سایډ په لاس کټ کي او بیا به یې څه وکړئ بیا به یې په تار باندې په کلاره خورې ورې واچوئ نور ته چې وچې شي. تاسو کتی شئ لاندې به ورته څادر یا څه وغوړوئ او که په تار نه وي نو په کټ کې ورته څادر یې وغوړوئ او د هغې د پاسه چې کوم دی تاسو دا مینچې خورولی شئ. د نور د کېښودو نه پس به داسې وشي دا په ښه طریقه باندې وچې شي. بیا به په کاټن یا پشکرۍ وغیره کې ښکلې پیک کې او چې څه ټیم تاسو پخول غواړئ نو هغه دې نه پخولی شئ. تاسو وکتلې دا بلکل څه دي بلکل وچې شوي دي مکمل د یو څو منټو دګدلو نه پس چې کوم دی نو دا وچې شوي دي. که داسې په تارونو باندې ږدئ نو هم صحیح ده او که په کټ کې ږدئ نو هم به بهتره وي. مین مقصد د دې څه دی؟ مین مقصد د دې وچول دي چې دا په کومه طریقه وچیږي. پروسس به دغه شان جاري وي. څومره تاسو چې دې مینچې ځان لپاره غړلی شئ نو غړلی شئ. بل دا د خرڅولو لپاره هم تاسو په خپل کور کې یو ښه کاروبار یو وړوکي شانتې د لږو پیسو نه تاسو روانولی شئ. دې نه بعد د پخولو دا پروسس دی چې تاسو به څه وکئ اوبه به راوالئ پتیله کې او ښه به یې وخوټ کوئ. هر کله چې اوبه وخوټ کوئ نو هغې نه بعد به بیا څه وکئ بیا به هغې ته مینچې ور واچوئ. مینچې عمومي مینچې به ور واچوئ. څومره تاسو پتیله کې یا چې کوم دی کولا او لوښو کې تاسو ایډجسټ کولی شئ. مینچې به یا په چمټه باندې یا پتیلې په ورکوټې شانتې سټیک لخته باندې یا د لرګي ورکوټې شان سمسې وي په هغې باید تاسو لړلی شئ. د اوسپنې په سمسې باندې د دې لړل ښه خبره نه وي ولې چې دا مینچې بیا ماتېږي وړې وړې شي ټوکړې ټوکړې شي. نو دې نه ښه خبره دا ده چې تاسو څه وکئ چمټه راوالئ او په کلاره کلاره باندې به دا څه کوئ په کلاره کلاره به دا لړئ. د دې دپاره تاسو تیلې هم استعمالولی شئ. کله چې دا یو 2-3 منټه په خوټ کېدلو اوبو کې تېر شي نو بیا به یې څه وکئ بیا به یې په چاڼ نه به یې چڼ کئ. د دانو د پاکولو چاڼې یا بل یو چاڼې چې د هغې نه دا اوبه او مینچې بېلې بېلې شي. خو دې ټیم کې به تاسو احتیاط کوئ ولې اوبه ډېرې زیاتې خوټ کېدلې وي. لاس به هم بچ کوئ او په طریقه باندې به تاسو څه وکئ په طریقه باندې به دا په یو بالټي کې به یې چڼ کئ اوبه به لاندې لاړ شي مینچې چې کوم دي دا په غلبېل کې پاتې شي. په ښه طریقه به دې نه اوبه لرې کئ مینچې او اوبه به بېلې بېلې شي. د هغې نه بعد به څه وکئ یو سټیلو خانک په راوالئ او هغې کې به څه وکئ غوړ به یې کئ غوړي به واچوئ چې دا مینچې په دې کې هر کله اچوئ چې دا انښلي ده. خانک په ښه طریقه باندې تاسو په سوچه غوړو باندې تاسو هم غوړولی شئ او که ډالډا سوچه غوړي نه وي نو ډالډا غوړو څه مسله نه کوي. هر کله چې خانک غوړ شي
هغې نه بعد به میلچې څه وکړئ په یو خانک کې راواچوئ. که چېرې ډېرې زیاتې نرمې وي نو بمبوزې به ورته ووهئ، دا به سیټ شي. او که چېرې نرمې نه وي نو د بمبوزې وهلو ضرورت ورته بیا نشته. ډېر ټیم بیا په خوټ کېدلو اوبو کې نه پرېږدئ، ولې که چېرې ډېر ټیم پاتې شوي نو دا به بیا څه کېږي، پستې کېږي، با نرمې به راځي. یعنې مونږ دې باندې څه وکړو، لږ شانتې دې باندې مونږ ټیم سیوا کړو نو دا څه شولې، دا میلچې لږې غوطه کې نرمې راځي. هغې نه بعد خانک کې بیا واچوئ او په تیلۍ باندې یا په لخته باندې یا په یو داسې څیز بیا دغ کړئ چې میلچې د ماتېدو خطره نه وي. دې سره زموږ ویډیو کمپلیټ شوه. انشاءالله په نیکسټ ویډیو به مونږ په ناششتې په جوړولو باندې به جوړو چې ناششته به مونږ څنګه جوړو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د غنټې نشان دباو کړئ. شکریه، والسلام.